زما رواج ما خپلې مینې نه ډېر لرې ساتي چې د پښتو پتار تړلې مې وزرې ساتي. مونږ ټول د الله پاک په هر یو عدالت کې پیل یو او فیل یو. دا وګورئ تاسو دی چې تر کومې پورې هم وس او طاقت کې تر هغې پورې منډې تاړې وړي دي. ډاکټر ممتاز علي سره هم دی چې کوم ده نو تللی دي اپریشن لا هغه تاسو اپریشن کړو ارنما اسپتال ته هم دی چې کوم ده نو ځان رسولی دی لکه دوایانې میډیسن چې کوم ده نو خو میډیسن هم استعمالوي خو صلاح ریزلټ یې صحیح نه ده راغلی پازیټیو. قدرمنو سر به م څه وګوم چې دا دومره کاغذات دي چې دا زه شمارم نو خدای راستي چې دا نه ختمیږي. خو د دې نه علاوه دی شوکت خانم ته هم څو پیرې تللي دي هغوی ورته هم وایي چې د دې علاج او فلحال مو سره نه کېږي. نو ولې نه کېږي جي علاجونه خو په هر ځای کې کېږي. دومره کاغذات چې دا د شمارلو نه دي بې شماره کاغذات خو هېڅ دخل هم نه کوي هېڅ هم ونه کړل جي بس چې کاغذات ډېر خو چې پیسه د سره ني نو هیڅ هم نه کېږي چې صرف د پیسې نه پاتې دی. تاسو بالکل ټینشن مه لئ بالکل ټینشن مه لئ تاسو به خدای پاک انشاءالله روغ مور کړي ښه انشاءالله تاسو وروڼه موږ سره خدمت کوي انشاءالله چې څه منډه تړلی نو موږ به تاسو سره ووو بالکل مه خفه کېږئ ښه. ځان مې روان جهان مې روان شو لښکر روان شو کور مې روان شو در مې روان شو ګودر روان شو د سحر بلبل رنگینې نغمې پرېښوې ماښام روان شو ګلورین مازیګر روان شو هرې خواته دي ویرونه جړاګانې پسپیړو می د پیغلو زیګر روان شو. بسم الله الرحمن الرحیم. Start with the name of Allah, the most merciful and mighty. I am your brother and your friend Ali Abbas Yusufzai with the channel Awam Latun and present near GIK Tofai. قدرمنو نن مونږ راغلي یو ټوپۍ ته چې حیدر کالونۍ ده دلته کې راغلي یو جی آی کې سره په لمنه کې ده جی آی کې سره چې کوم نه په خوا کې ده. قدرمنو نه مونږ چې کوم دی نو په دې واقعه کې راغلي یو چې زمونږ یو ورور دی نو هغه سره مسله ووته بیا هغه اپریشن هم کړی خو هغه اپریشن چې کوم دی نو ناکامه شو او دغه زخم اوسه پورې ځای لرانلې د هغې نه کینسر جوړ شو. نن موږ په دې واقعه کې د ملګري سره راغلي یو دی سره به خبرې اترې کوو خو د دې نه مخکې هم دې ملګري سره چې کوم دی نو ډېر ملګري راغلي دي خبرې اترې ورسره کړي دي او ویصل خان هم خپل پیج باندې دا ویډیو ورکړې وه. اول تاسو د ویصل خان هغه ویډیو وګورئ بیا ځو هغه سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم مینوالو څنګه یې دا ویډیو فالو کړئ دا ویډیو فضول ویډیو نه ده ښه ډېره شیر کوي لایک یې کوي چې کم سے کم حکومت ته ورسي او که تاسو ورسره خپله کوم مدد کول غواړئ خپل نمبر یې پکې ورکړی دی خپله پته یې پکې ورکړی نو خپل مطابق چې څه ورسره کولی شئ رنګ ورسره وکړئ او خبرې ورسره کولی شئ دا ویډیو چک کړئ فل خیال دی زما او ښه کېږي دا څه وکړو لکه خپله خو سړی لوږه تېره کړي څه وکړي خو بیماری سره خو یې سم نه کېږي ځکه چې دا ډېر ګران کار او واړه بچي دي کور دی او کله چې انسان بیمار شي بس سړی ته لاس والي بیا خپلوان ټول معلوم شي او چې کله انسان سره صحي بیا ارسي بیا خپلوانه وي ارسو چې کله نه مصیبت کې ګیري بس سړی ته لاس यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा
इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है, मुझे ईदी सा बनना है। मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है। मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा, मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा। मैं फिरकों की न तरफदारी करूँगा, मैं अल्लाह के हुक्म पर ही चलूँगा। जिसने एक इंसान को बचा लिया, इसने पूरी इंसानियत बचाई है। قدرمنو د وړوانو جاړ کور نه چې کیمره راتاو شوه په علي عباس باندې. تاسو وایئ چې علي عباس بیا چېرته په کلابټ او چېرته په ټیکر میکر وغیره کې موجود دی. نه چې زه نن ما تاسو ته څنګه د دې نه مخکې هم وویل چې زه نن راغلی یم ټوپۍ ته. په ټوپۍ کې حیدر کالوني ده چې دې ته راغلی یم او د جي آی کې سره په لمنه کې د خوا کې. دلته کې زمونږ یو ورور ده چې په دې باندې ډېر زیات تکلیفات او ډېر زیات پریشانۍ دي. ډېر وروڼه ورسره راغلي دي، الله پاک دی له شفای کامله ورکړي. قدرمنو چا راته وي چې په پاکستان کې غریب ختم شو، ما ورته وي نه منم. چا راته وي چې په پاکستان کې غربت ختم شو، ما ورته وي نه منم. چا راته وي چې په پاکستان کې یتیم ختم شو، ما ورته وي دا راستي که منم، دا د منلو خبره نه ده. قدرمنو دا دنیا چا هم شل نه کړه، دغه 19 په 19 باندې پاتې ده. نه دا لیډران ماړه شوي دي، نه ماړه شو او نه به ماړه شي. د عوامو وینې دی ډېر وسکلې، خدای نه مړېږي. مړېدل جي صرف او صرف په خوره باندې دي. که په پیسو باندې مړېدلو نو نن به دا د کورسو خاوندان ماړه شوي وو، خو په پیسو باندې مړېدل نشته. مونږ به صرف او صرف په خوره باندې مړېږو. نه د غریبانانو له څه کړي دي او نه به وکړي، نه غریبانانو سره مدد کړی دی او نه به وکړي، نه غریبانانو پوښتنه کړې ده او نه به وکړي، نه د غریب تپوس کړی دی او نه به وکړي، نه دې غریبانانو سره خپل درد شامل کړی دی او نه به شامل کړي، نه دې غریبانانو له څه ورکړي دي او نه به ورکړي. د غریب جي هېڅ حکم نشته په دې معاشره کې. جي غریب تباه دی، د غریب به عمر له کړېږي، غریب به عمر له جړېږي، غریب به عمر له رنځېږي، غریب به عمر له دردېږي. د غریب هېڅ حکم نشته علاوه د خدای. د غریب صرف یو الله دی. قدرمنو هغه ورځ په قبرستان باندې راتېرېدم نو یو قبر ته مې خیال شو، هسې سوچ مې کوم دې خاورې څومره ښکلي ښکلي ځوانان یوړل، دې خاورې څومره ښکلي ښکلي ځوانان د ځان پناه کړل، دې خاورې څومره ښکلي ښکلي بزرګان هم یوړل. خو بیا مې دې ځای کې دې خبرې ته هم سوچ کو چې دې خاورې هغه خلک هم قبول کړل چې کوم خلکو په دې خاوره باندې د انسانیت قتل کړی دی. د یو انسان قتل د پوره انسانیت قتل دی، د یو انسان وینه تویول د پوره انسانیت وینه تویول دی. دې خاورې هغه خلک هم قبول کړل چې کوم خلکو په دې خاوره باندې ډېر ظلمونه کړي دي. دې خاورې هغه خلک هم قبول کړل چې کوم خلکو په دې خاوره باندې د خلکو زړونه ازار کړي دي. دې خاورې هغه خلک هم قبول کړل چې کوم خلکو په دې خاوره باندې پردی تور سره کونډې کړي دي. دې خاورې هغه خلک هم قبول کړل چې کوم خلکو په دې خاوره باندې ماشومان یتیمانان کړي دي. دې خاورې هغه خلک هم قبول کړل چې کوم خلکو په دې خاوره باندې د نیکۍ قدم اړو د سره چته ایښی نه دی. او دې خاورې هغه خلک هم قبول کړل چې کوم خلکو په دې خاوره باندې ټول عمر له د ګمراهۍ قدمونه ایښي دي. او دې خاورې هغه خلک هم قبول کړل چې کوم خلکو د دې غریبانانو پوښتنه اړو کړې نه ده. بیا مې دې ځای کې دې خبرې ته هم سوچ وکړو. قدرمنو هغه ورځ
مې سوچ کوم چې مونږ به خدای پاک وبخي او که نه خو بیا مې مونږ به خدای پاک څنګه بخي چې مونږ سره اړو د آخرت غم شته نه ټیک ته د الله پاک د مغفرت دروازې د مسلمان دپاره خلاو دي خو چې په مسلمان کې هم سړی ډېر ځای مونږ کې هغه ځای هم نشته چې مونږ د هغې نه هم محرومه یو مونږ به الله پاک څنګه بخیږي چې مونږ په دې دنیا باندې ملاتړ کوو مونږ په دې دنیا باندې نازونه کوو مونږ وایو چې څه دي نه په دې دنیا کې دي مونږ د دې دنیا نه ګولې ګزارېږو د آخرت غم چې هېڅ چا سره هم نشته اول ما سره نشته او بیا نور خلکو سره نشته د دې زمانې هر یو مشر د دې زمانې هر یو سړی د دې زمانې هر یو کشر مونږ ټول د الله پاک په هر یو عدالت کې فیل یو او فیل یو الله پاک دې مونږ د عذاب قبر نه وساتي الله پاک دې مونږ د برزخ اور نه وساتي رب ذوالجلال دې مونږ د خپل قهر او د غضب نه وساتي او رب ذوالجلال دې مونږ ټول مسلمانانو وروڼو ته د نیکو هدایت وکړي قدرمنو زما په څنګ کې ناست هغه بېوسه رور چې ډېر کاړېدلی او ډېر دردېږي او ډېر زړه یې چاودی دی قسم پختای قسم مې د پختایي چې ماله نه دي په کار چې زه قسم وخورم خو په دې وخت کې ځکه قسم خورم چې ګینې الان کې ما په یو پروګرام کې هم قسم نه دی خوړلی خو قسم مې د په ذات په هغې رب چې د ځمکو د اسمانونو بادشاه دی چې د دې رور تصویران چې ما اوس وکتل تاسو په رب یقین وکئ چې دی ما ونه پېژندو الحمدلله دومره ښکلې ښکلې لویې لویې ګیره امامتۍ ته به هم مخامخ کېده امامتي به هم ورکوله الله کور ته به هم تو خو چې اوس بیمار شوم نو اوس راته هېڅوک نه ګوري دې رور سره به راځم لږې شانتې خبرې اترې به ورسره کوم تاسو په خپله باندې واورئ السلام علیکم وعلیکم السلام روجانه څنګه الحمدلله شکر ښه طبیعت دی الحمدلله روجانې زه چې ستا دې جوسې ته ګورم ستا دې وجود ته ګورم نو زه خو ډېر زیات خفه شوم قدرمنو دا مه وایئ چې دی د پاسه نه روغ دی خدای راسي چې د ده زړه د دننه نه ختم دی دا ټول وروڼه چې ما پر سکرین باندې ګوري نو تاسو واورئ زه دومره لرې ځکه پروګرام لرالم چې د ده زړه د دننه نه ختم دی زه معافي غواړم معذرت غواړم روجانه چې زه تاسو سره رالم او تاسو باندې مې دا غم بیا چې کوم دی نو دوباره کو خو ماله چې کوم دی نو ما خپل ضمیر ځان ته نه پرېږدي چې زه دا شانتې رول له رانشم زه به نور چا له راځم چې زه دا شانتې رول له نه راځم زه به نور چا له راځم خفه کېږم الله پاک دې په تاسو باندې خپل رحم وکړي او الله پاک دې تاسو ته انشاءالله شفای کامله درکړي قدرمنو د دوی د سترګو د اوښکو ته وګورئ خدای راستي چې دی دلته کې چې کوم دی نو جاړي که دی روغ و نو ده به ولې ژړل تر دې پورې سره هغه خپل وروڼه هم نه ودرېږي دغه شانتې یک یوازې دی وایي ځکه چې صحت رانه خدای پاک واغسته قدرمنو د ده چې کوم دی نو کینسر اواز په شوی دی کینسر یې دی او دا زه چې دومره لرې نه رالم دا په ما باندې حق و چې زه دی له راشم د دی د سر چې کوم اپریشن شوی و دلته کې جي رسولۍ وه هغه رسولۍ چې کوم نن دی په شوکت خانم دم تللي دي هغوی وایي اپریشن یې نه کېږي نن زموږ د پروګرام غرض او مقصد هم صرف دغه دی چې کوم هم مهیر حضرات دي او کوم هم چې کوم دی نو مخوریز خلک دي مالدارې کورنۍ دي زه هغوی ته دا اپیل کوم زه هغوی ته ریکویسټ کوم چې دې رور سره ودرېږئ دې رور سره مدد او تعاون وکئ چې هېڅوک هم نشته یو الله اسره دی او بیمار دی نو د دې رور زندگی به یو تاسو بچ کوئ او یو هغه لوی الله تاسو الله اکبر دا وګورئ جي خدای شته چې زه ډېر زیات خفه شوم له کیمرامین صاحب کیمره نږدې کړه چې خدای راستي چې یو غټ سوری دی پکې زما روجانه خفه کېږم الله پاک به انشاءالله تاسو له شفای کامله درکړي تاسو بالکل ټینشن مه لئ بالکل ټینشن مه لئ تاسو به خدای پاک انشاءالله روغ مور کړي ښه انشاءالله تاسو باندې وروڼه موږ سره خدمت کوي انشاءالله چې څه منډه تړلی نو موږ به تاسو سره ووو بالکل مه خفه کېږئ ښه دا ستاسو د څومره وخته شو چې دا مسله تاسو ته راغلې ده 3 کاله وشو 3 کاله وشو اول به تاسو خروغ موټ وئ او جي خروغ هېڅ مسله نه نو دا په تاسو باندې ستاسو نه په سر کې رسولۍ راووته
او بس دا رسولی و یو ځل اپریشن وکړو بیا وکړو بس اوس دا زخم نه ټیک کېږي دا کینسر مسله ده پکې بس کینسر مسله ده پکې نو ستاسو علاج جی بس بېوسۍ د وجې پاتې یم بېوسي ده تاسو زموږ وروڼو ته څه وایئ زموږ وروڼو ته دا حفیظ دی چې موږ سره صرف د الله په رضا باندې مدد د الله رضا دپاره الله رضا دپاره بېشکه زما وروڼو دی دا نه وایي چې موږ سره تاسو په زرګونو کې مدد وکوي زه وایم چې دا ټول وروڼه موږ سره ودرېږي او موږ سره سل روپۍ مدد وکړي ډېر نه سیوا نه 50 او سل روپۍ دی موږ سره چې کوم دی مدد او تعاون وکړي نو دا هم ډېره ده د دې نه به هم څه جوړ شي دغسې ده که نه بالکل ولې چې یو انسان 10 روپۍ باندې د بل انسان زندګي بچ کېږي بس بالکل هوا یو سړی دعا وکړي چې بس دوام ډېره ده بس دا موږ لپاره غټه خبره ده پیسې خو یو طرف ته دنیا ده بس ځي راځي دعا موږ دپاره ډېره غټه خبره ښکاري ستاسو په دې علاقه باندې زه رالم په دې جي آی کې سایډونو ته جي آی کې خوا ته چې کوم دی نو دلته کې ستاسو په دې محله کې هم ډېر مخورز مالداره کورنۍ دي ټولې بنګلې دي ما هلته کې شاته وکتل هغوی ستا تپوس کړی دی جی بس څوک د چا غم څه کوي چې باچا راله بس په هغه باچا راله نه په هغوی باندې راله هم خدای راستي مور پلار نه دی مور پلار ځان له د زړه تختې ماتې کړي خو اولاد تی نه څه ناسې یوسي دا غریب چې کوم دی دغه شانته یوازې دی او صرف به جړېږي زما وروڼو راویښ شئ را بیدار شئ دې ورور سره ودرېږئ ما له صرف دومره لږ غونته کې سات راکړئ چې دې ورور سره ودرېږئ چې د ده علاج پې وشي د ده زندګي بچ شي ستاسو په مدد سره او د الله پاکو په حکم سره دی خو یو سایډ ټکه چې واړه بچي دي الله دې نه کړي چې دی نه هغه ماشومان بې څه کوي او کور هم جي خپل نشته کور هم د کرایې دی نو تاسو سره اوس دومره پیسې وس طاقت به ستاسو نه که نه چې وینو بس د خپل علاج به م کولې دې ته کیمرې ته موږ نه مخامخ کړي مجبوري ډېر بد شی دی مجبوري ډېر بد خفه کېږئ مه بالکل روجانه ستا په سترګو کې اوښکې زما اوښکې دي ستا د سترګو نه اوښکې بهېدل زموږ د وروڼو د سترګو نه اوښکې بهېدل دي زه امید لرم د خپله ربه چې تا سره به انشاءالله زموږ وروڼه ضرور مدد او تعاون کوي قدرمنو چې دا ویډیو څومره شیر کولی شئ نو دومره شیر کوئ ما په یو پروګرام کې هم نه دي ویلي خو دا زه ډېره زیاته ضروري ګڼم چې زه دومره لرې نه رالم د خپل ورور سره د الله رضا لپاره دا ویډیو شیر کوئ ضرور چې د دې ورور زندګي بد شي تاسو لا دلته کې چې کوم دی نو ام ان ای ام پی ای هغوی تاسو له راغلي دي که نه نه بس څوک د چا غم څه کوي چې ما ته څوک بس بچا راله بس بچا راله په هغوی راله دی چې ستاسو نه کورونه نه غواړي دی ستاسو نه بنګلې نه غواړي دی ستاسو نه هېڅ هم نه غواړي دی ستاسو نه روټۍ هم نه غواړي دی وایي چې روټۍ ورکول والا یو رب عزالجلال دی خو دی صرف دغه وایي چې زما زندگی بچ شي ځکه چې واړه بچي مې دي ګنې په ځان باندې مې هېڅ کار هم نشته زما وروڼو دا رس په ما باندې هم راتلی شي او په تاسو باندې هم راتلی شي په ټولو مسلمانانو وروڼو باندې راتلی شي چې نن موږ دی سره خپل درد شریک کړو چې نن موږ دی سره یو روپۍ تعاون وکړو موږ دی سره مدد وکړو نو سبا له به موږ سره وکړي دی به خپل محنت او مشقت کو مزدوري به یې کوله دلته کې کیمرامین صاحب دا کیمره لږه وګرځو دا ګیس چې کوم دی نو خو لکه پروت دی دلته به یې چې کوم دی نو الوګان کولو هغه پکوړې مکوړې به یې کولې خو اوس والا چې کوم دی نو بیمار شو نور زه دی سره خبرې اترې کول نه غواړم دا دی زه به دی سره څه خبرې وکړم خو چې غریب شوې نو هیڅ څوک دې تپوس نه کوي خپل وروڼه یې نه کوي نو نور به څوک کوي نو زما وروڼو زه امید لرم چې انشاءالله تاسو به سره ضرور مدد او تعاون کوئ چې کوم خلک هم ما په سکرین باندې ګوري نو زه هغوی ته ریکویسټ کوم چې دا ویډیو تاسو شیر کړئ او چې دې ورور سره چې کوم دی نو پوره مدد او تعاون وشي دی دا جړه تاسو په خپله باندې واورېده چې د وخت لیډرانو خانانو نوابانو له سترګې ځان ته ښکته کړئ نو زه هغوی ته هم خواست کوم چې کوم مهیر حضرات دي مالداره کورنۍ دي نو دی سره ضرور مدد او تعاون وکوي چې کوم مسافر وروڼه دي ما ته پته ده چې مسافر وروڼه پیسې ډېر په ګرانه باندې ګټي ډېر خولې ځان نه وباسي ډېر زیاتې خولې ځان نه اوښکي زموږ دا مسافر وروڼه خو کم از کم چې ستاسو د وسه څه کېږي نو دی سره مدد تعاون وکوي د اختر چې کوم دی نو هم ورځې شپې دي اختر را روان دی د دی نه قرباني شته هېڅ هم نشته او واړه ماشومان دي نو هغوی به هم چې کپړو او جامو ته به یې څومره زړه کېږي خدای راستي هغوی به هم وایي چې موږ د دې کپړې او جامې وي خو هغوی د دې څیز نه محرومه دي نو زه هم تاسو ته دا خواست کوم چې کپړې جامې ولا کم از کم د الله رضا لپاره راړئ
څومره ښایسته ښایسته ګلالي دي هی هی الله هی هی الله څومره ښکلي ښکلي ماشومان دي ماشومه څنګه یې ښه یو طبیعت دې ښه دی نوم دې څه دی ته څنګه یې ښه یو دا ګورې چې څومره ښایسته ښایسته ښکلي ښکلي ګلالي ماشومان دي دی والد صاحب بیمار دی زه ټول وروڼو ته دا خواست کوم چې د دې ماشومانو د الله رضا دپاره دې وړو ګلالو سره ودرېږئ هغه ورور به یو سایډ ټکو خو دې ماشومان په دې ماشومانو په دې زړه باندې لږ غونته کې رحم وکئ جي دی سره ودرېږئ ابو به دله خدای پاک ښه وي ښه ابو به دې ښه شي ښه ابو به دله بیا ښکلې ښکلې کپړې یلي ښه ښکلې جامې بالې که نه هلته کې ستا چې کوم دی نو ماماګان دي ماموګان دي چاچاګان دي هغوی ته څه وایه چې ما له کپړې واله که نه ښه تا ورته وایي چې ما له کپړې واله ښه زمونږ کاکاګانو ته ووایه وایه ما له وایه کپړې والئ علي به دله ښه کپړې به دله ملي چې څه دې خوښ وي هغه به دله علي ښه ابو به دله خدای پاک ښه کړي ښه لوشي 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 جی ګرانو کتونکو د دې زړونو ته وګورئ خدای راستي بلوري به دله هم راړم هر څه به دله راړم ښه هر څه به دله راړم هر څه به دله راړم ښه قدرمنو د دې ماشومانو په زړه باندې رحم وکړئ خدای ډېر دردېدلی ډېر زړه چاودې کورنۍ ته راغلی یم هېڅ نه غواړم د دې ماشومانو د پلار روغ صورت غواړم د الله په امان خوشحاله ښاده او اباد اوسئ صرف دا ماشومان یاد کوئ اختر را روان دی په دوی باندې خپل رحم وکئ انشاءالله په نیکسټ پروګرام کې به حاضرېږم که ژوند وفا وکړه د مرد طرفه خیري د خدای په امان خوشحاله ښاده آباد رنګیالي اوسئ والسلام